خان راته ووایي چې ورته ووایه چې هغه وایي چې دا ورځ د زیارت وه، نو وایي چې ورته ووایه چې د جمعې په ورځ به مې بنګالا ته شفټ کړی، د هفتې په ورځ باندې به ټول ملک عدالتونه کولاو کوي، ما به باعزته بری کړی. او وایي چې دا یې راته ووایي چې ورته ووایه چې د عدالتونو د کولاوالو چل تاسو له درځي. او بیا د اتوار په ورځ باندې وایي چې زه به په فاطمه جناح پارک F9 پارک اسلام آباد کې به جلسه کوم، او په جلسه کې ټولې ایلې والې روانې دي. وزیر اطلاعات ټویټ وکړو او وایي چې خان د عدالت په حکم باندې بیګا د شپې هسپتال ته بوتللی شو، د هغه ټیسټونه وشول، واپس اډیالا جیل ته بوتللی شو. خو چې بیا تی تپوس شو چې اسیبا تا چې دا دونه ټویټ کوو نو په دې کې به دې بیا دا لیکلی چې کوم هسپتال ته بوتللی شو، نو بیا یې بل وضاحت وکړو، هغه هم د چا نه تپوس یې وکړو، نو بیا یې بل وضاحت وکړو او وایي چې چونکې د شفا هسپتال مخې ته ډېر خلک راغونډ شوي او د پی ټي آی کارکنان او ډېر غټ شور او دغه جوړو، نو د دې وجې نه هغه مونږ پیمس ته بوتلل او د شفا هسپتال ډاکټران او دا ټول مونږ پیمس ته راوستل. نو لومبۍ خبره خو دا د وزیر اطلاعات صاحب چې دغه ډاکټران د پیم د شفا دا چې کوم تاسو وایي نو دا خو تاسو د مخکې نه بوتلي ول پیمز هسپتال ته، نو چې د مخکې نه بوتلي ول د مخکې نه دا پلین و، د مخکې نه تاسو ته دا پته و چې دا اډیالا جیل نه به نیم ګاډي شفا ته ځي او نیم به پیمز ته ځي، او تاسو ته دا هم پته وه چې شفا ته چې کوم ځي نو په هغې کې به ډاکټر فیصل او دغه نور کسان لاړ شي، او پیمز ته چې کوم ځي نو په هغې کې به خان او د خان خور به. بهرحال دغه ټولې خبرې په خپل ځای باندې ایلې والې زموږ سیاست هم دغه دی، هم دې سیاستدانانو زموږ سیاست وشرمو، ځکه چې اوس مونږ په پښتو کې خبره کوو نو خلک چې د چا سره دوکه وکړي نو وایي سیاست یې ورسره وکړو. کله هم زه د خان د حکومت چې کله په 2018 کې خان په حکومت کې د ټولو نه زیات تنقید چې ما کړی دی هغه ما په خپله کړی دی، د خان په ګورننس د خان د پالیسیانو ما کله هم چرته تعریف نه دی کړی چې کله دی په اقتدار کې و. خو اوس په زه صرف دومره وایم چې دا څه روان دي نو دا ټیک نه دي روان، دا هسې څوک ځان زړه خوشحالوي چې حالات نارمل دي نو دا به هسې وي، نارمل بالکل نه دي. ها البته دا یو خبره ده چې د خان ګراف چې دی هغه نور هم په بره روان دی، که څوک یې نه مني نو هغه دی نه مني. باقي سیاسي جماعتونه چې دي نو هغه داسې مونږ ویلی شو چې د پی ټي آی په مقابله کې هغه دغه د 1900 د 1500 د 14 سیټونو تر حده راکم شوي دي. په دې اوسني 14 اګست کې مونږ په 14 اګست باندې د پېښور کې ما یو کسو د جنډو یو غټ سټال یې لګولی وی چې صرف 2 جنډې وي، یو د پی ټي آی وه یو د پاکستان وه. نو چې ورکوز شو ماسې تپوس مې ترې کوو چې اسې به د نور جماعتونه هم دي دلته، او خاص کر په پښتونخوا کې خو بیا ANP هم ده. نو هغه کس د سرګودی و ما ته یې ووایي چې صاحب بس موږ خو دغه خرڅو کم چې خرڅېږي، نو 2 جنډې خرڅېدې. بهرحال په دې کې یعنې اوس دا خبرې هم کېدې د خان د اوسني صورتحال یا د